السلام علیکم ټولو وروڼو ته د مو سید نجیب طرف نه سلام می امید کوم تاسو به خو خدای نه دعا کوم سورې موکاز می چیریټي فاونډیشن مرګلی دی خدای په خپل حفظ امان کې لره قدرمن وروڼو د ستاسو د دوی ورځې مخکې و ویډیو کړی و چې تاسو ویلو چې مو پاراچینار نه یو غریب خور ورتلی دی څنګه بلډ کینسر بیماری دی او سر کې رسوله دانه دی او هغه نن مو ډاکټر ته وخیاله او تاسو به د موبایل سکرین باندې کسې څه کوم ډیټ نن موږ راخسته و هغه پراپر چیک اپ وشولو وروڼو ډاکټر څه ته ویلي دي همو کاس څه کوم سستولی و هغه اوس کوم وایس میسیج ما ته راکړی دی تاسو لږ د وایس میسیج واورئ نه انشاءالله دې په باره کې بیا مزید زه تاسو ته خبرې کوم السلام علیکم। अच्छा अभी उन्होंने कॉल की है मुझे कि कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जल्दी से चेक किया और बताया कि 2 रसौलियाँ दिमाग में, केस तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो कह रहे हैं कि अभी जो उन्होंने टेस्ट लिख के दिए तकरीबन 9-10 टेस्ट लिखे, MRI को छोड़ के अभी उन्होंने पता करा उनकी फ़ीस कितनी है, तो कह रहे हैं कि 40,000 रुपये के टेस्ट हैं MRI को छोड़ के। तो डॉक्टर साहब ने उन्हें मज़ीद ये बताया कि यहाँ पे जो खर्चा होगा वो तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए हो जाएगा जो वो स्टार्ट करेंगे और जो एस्टिमेटेड है। तो बाकी वो कह रहे थे कि जो मरीज़ की जो कंडीशन है वो चेक की है, तो कहते हैं कि चूँकि वो प्रेगनेंसी भी है तो भी वो चेक करेंगे बच्चे का क्या मामला है। तो इस बारे से कह रहे हैं कि हमने उन्हें अपनी सारी डिटेल वैसे तो बताई है कि हमने जो चेकअप करवाया पहले, तो उन्होंने मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए यही सजेस्ट किया कि आप इनको पिम्स में एडमिट करवा दें तो बेहतर है, और अगर यहाँ पे करवाएंगे तो उसका तकरीबन जो वो ट्रीटमेंट करेंगे जो अभी जो सही होगा तो उसका उन्होंने तकरीबन 3.5-4 लाख रुपये खर्चा बताया। वो यही पूछ रहे थे कि अभी हम टेस्ट करवाएं या ना करवाएं। وروڼو تاسو به څه د کوم واتساپ نیمو د میسیج راغلی و دا به تاسو اورېدلی وي دې څه د کوم اوس انیشل ټیسټونه دي دې ټیسټونه د 40,000 روپے خرچه راځي نه هغه غریب پاراچینار نه صرف اور صرف 20,000 روپے وکړوتلی و ګوډر نیولی و او دا خرچې مرچې څه شوي وي نه هغه ساوو سوډونو صرف اور صرف 5,000 روپے پاتې شوي دي نه زه خپل د کاظمي چیریټي فاونډیشن نه کوشش کوم چې د کومې دي انیشل ټیسټونه دي د 40,000 روپے دا به مو ته کوو خو دې کې وروڼو خدای شهید واحد دی ما سره چې اوس کوم پنډ پاتې دی که نه هغه صرف او صرف 25,000 روپے دی او بیا هغه څه کله مثال دغه ځای کې راغللو دلته بعد مطلب نوره مزید خرچه کېږي او اپریشن چې کوم و هغه تاسې ښه روغ واورېدلو چې تقریبا 3.5-4 लाख روپے پورې به دي د اپریشن نه خرچه کېږي ټریټمنټ نه خرچه کېږي نو بس زه دغه ویډیو په ذریعه خپل ټولو غیرتمنو کورمیوالو ته دا یو ورته بیا گزارش کوم چې پلیز وروڼو ایوې مور شکم کې ډېر ښایسته بچی چې کله وي که نه او چې کله هغه مثال دې دنیا ته راځي نه ټوله خونه ټوله فیملی ډېر زیات خوشحال وي نه سلام مې دوی فیملی ته وي چېره دوی په زړه باندې به څه تېرېږي هلته خاوته پاتې وي چېره مثال یا به مور بچي یا به بچی بچېږي نه که بچی باد شي یا مور کنډیشن تاسو ته ښه واورېدلو میسیج کې مې اورېدلی وي چې مور کنډیشن ډېر زیات سیریس دی خو هغه د رب لاس کې دی څو رامونه واسه کېږي خدای دې وکړي خدای دې وکړي چې هغه مور ته زندګي میلو شي هغه سره سره دغه ښایسته بچي ته چې کومه دی هغه ته هغه زندګي میلو شي خو بیا یا که مثال مور مثال دې دنیا کې نشوه پاتې کوم بچی دی په کور دی چې هغه بچي ته مطلب ښه طریقې سره وشي ډیلیوري یا بچی زنده پاتې شي وروڼو اکثر زه ویډیو کې دا خبره کوم چې قرآن مجید کې خدای فرمایش کوي چې یو انسان باج کو داسې وایي هغه آل انسانیت باج کو نه زه بیا راته ریکویسټ کوم چې پلیز تاسې نه څومره واسه کېږي دغه انسانیت بچولو کې تاسې موږ سره بھرپور مدد وکړئ هیلپ وکړئ د کاظمي چیریټي فاونډیشن څومره تاسې نه واسه کېږي سپورټ یې کوئ چې ما که داسې یتیمان غریبان مسکینان په دار بدار حالاتو کې مبتلا کسانو سره موږ بر وخت مدد کوو علاجونه ورته کوو بس رب ته به سوال وکړو چې ربه څومره مو مرګلي دي چې کوم مشکلاتو سره روبرو دي هر یو مشکل یې آسان کړي نه ډېره مننه وروڼو خوشحاله باد اوسئ د مو میسیج د مو ویډیو خامخا خپلو ملګرو کې سره شیر کړئ زما که زیات مو سره ډونیشن وکړي دغه معصوم بچي زندګي باج کړو ټول وروڼو مو په خپل رب ذوالجلال رحیم کریم خدای سپارلی وي وروڼو ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته